السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہو. عزتمنو مسلمانانو، اللہ جل شانہ دې دو آیتونو کې دین اسلام د حفاظت طریقه بیان کړی. مسلمانان امت مسلمه هغوی به د دین حفاظت څنګه کوي؟ یو آیت ته فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. او دویم آیت ته ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. حضرات اهل علم فرمائی دې دو آیتونو کې دو لاګانې راغلي دي. لا تطغوا او دویم آیت کې لا ترکنو. دواړه لا د نهی دي، لا ناهیه. او دین د دې دوو لاګانو ترمنځ الله پاک محفوظ کړی چې دا دوه څیزونه وي دا دین محفوظ. او چې کله دین محفوظ وي دا الله جل شانه د مسلمان فرد سره، د مسلمان قوم سره، د امت مسلمه سره په دنیا کې او په آخرت کې چې کومې وعدې دي هغه به الله پوره کوي. او چې کله په دې طریقې سره دین محفوظ نشو بیا د الله جل شانه نصرت د مسلمانانو سره نه راځي. هغه دې ځای کې الله پاک فرمایي فاستقم کما امرت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی. دا سوره هود آیت نمبر 112 آیت نمبر 113. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک خطاب کوي او دا غي په واسطه پورا امت ته فاستقم اے پیغمبره ته په دې لار باندې قائم اوسه کما امرت لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی. ومن تاب معك او کوم کسان مسلمانان چې هغوی تا سره دي او توبه ایستي ده، یعنی هغوی الله ته رجوع اختیار کړي ده او د باطلو لارو نه او د باطلو مذاهبو نه رجوع که دین اسلام ته راغلل، مسلمانان شو. ته او هغه کسان یعنی امت مسلمه هغوی دې په دې دین اسلام باندې کلک او ټینګ ولاړي. ولا تطغوا او د حد نه تجاوز مکوئ. طغیان ویل کېږي سرکشۍ ته، د حد نه پورې وتل. انه بما تعملون بصیر. الله جل شانه په هغه اعمالو چې کوم تاسو کوئ په هغې باندې لیدونکی دی، بصیر دی. هغه ته ستاسو هر یو عمل ښکاري، پټ نه دی د هغه نه. دویم آیت ته ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار. او تاسو مایله کېږئ ما، تاسو ټیټېږئ ما هغه خلکو ته چې چا ظلم کړی دی، ظالمان دي. فتمسکم النار
بیا به تاسو په اور کې وسوځئ. وما لکم من دون الله من اولیاء، او د دې اور نه به د الله نه سوا تاسو بل څوک نشي بچ کولی. داسې یاران، داسې حمایتان، داسې حامیان، حمایت کوونکي چې هغه تاسو د الله جل شانه د دې اور نه او د جهنم نه بچ کړي، داسې څوک نشته د الله نه سوا. ثم لا تنصرون، بیا بس تاسو مدد نه کېږي، تاسو به منصور نه، تاسو به الله جل شانه دغسې پرېږدي. په دې دوو آیتونو کې د دوو څیزونو امر شوی دی. یو دا مسلمان ته پکار دی چې هغه د حد نه تجاوز نه کوي. الله جل شانه د انسان خواهشاتو نه شر او فساد پیدا کوي. په دې انسان کې الله جل شانه داسې مادې اچولې دي چې دکې نفس شته او نفس غواړي ازادي، او چې نفس ته انسان کلی ازادي ورکړي نو په دنیا کې داسې فساد راځي، داسې فساد چې په هر کور کې او قدم په قدم به فساد او بېګاړي. داسې د شر ماده پکې الله جل شانه پیدا کړې ده. د نفس ته لګام اچول په خوله کې او دته جلب اچول او د قابو کول، دا الله جل شانه فرمایي. دې دپاره حدود دي، دې نه بیا خوا نه پرېږدي. دا حد دی، دا حد دی، دا حد دی. په عباداتو کې حدود دي، په معاملاتو کې حدود دي، په معاشرت کې حدود دي، د آدابو د حقوقو آدابو په ادایګۍ کې حدود دي، په عقیده کې حد دی، هر یو څیز کې حد دی، پولې دي. هغه پولونه به بیرته نوځې، که د هغې نه بهر ته لاړې دا سرکشي ده. ولا تطغوا، ټکي کې الله جل شانو دا ټول طغیان بند کړی دی، باس دا به نه کوي. که چېرې دا وشي د دین به حفاظت نه کېږي. نن سبا هوښیارو خلکو کافرو هم دا تسلیمه کړې ده که نفس ته بالکل ازادي او چھوټ ورکړی شي، نفس بالکل آزاد شي، شتر بے مهار پشان لکه په سوندر باندې چې جلب واچي پیزوان ته وباسي چې به کوم طرف ځي، دغه وخت کې په ځمکه کې فساد راځي. د هغې د کنټرول کولو لپاره مختلف قوانین دي. بالکل خواهشاتو باندې عمل کول د دې یو حد نشته، او په دې سره په هر معاشره کې بګاړ او فساد راځي. نو الله جل شانه دا غواړي چې د حد نه تجاوز مه کوئ، او دا حد نه به پورې وځئ نه. په عقیده کې الله جل شانه حدود مقرر کړي دي. د الله سره به شریک نه ګرځئ، د الله جل شانه په عبادت کې به د هغه سره شریک نه ګرځئ، په صفاتو کې به نه ګرځئ. د الله جل جلاله سره به شریک نه ګرځئ، نه په عبادت کې، نه په صفاتو کې، نه په افعالو کې، د هغه څوک شریک نشته. او په عقیده کې د حد نه پورې وتل دا دي چې یو سړی د الله سره شریک وګرځي. په عقیده کې د حد نه پورې وتل دا دي چې د خدای انکار، لکه څنګه چې خلکو قومونو ډېرو کړی دی کافرو. بیا الله جل شانه چې کوم څیزونه بیان کړي دي په هغې باندې ایمان راړل واجب دي، د هغې نه یو سړی انکار. باس بعد الموت نشته، قیامت نشته، جنت او دوزخ نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کافر او مشرکین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترال غیب د اډوکی راړل وراسته او وی چې من یحیی العظام وهي رمیم، دا روز تډوکه وسو دوباره ژوندې کوي. الله جل شانه جواب ورکو چې دا ډومبه چا پیدا کړي، چې کوم ذات ډومبه پیدا کړي هغه بیا ژوندې کوي. نو باس بعد الموت شتا، چې کله انسان په قبر کې خاور شي هغه ذرات شنو بیا به الله جل شانه پورته کوي. بهر حال په عباداتو کې د حد نه تجاوز نه، په معاملاتو کې د حد نه تجاوز نه. چې کوم حدود الله متعین کړي د حلال او د حرام په هغه کې بدن نه پاتې کېږي. الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. حلال واضح دی او حرام واضح دی، په هغه حد کې بدن نه پاتې کېږي. که حرام ډیر زیات ملي لیکن هغه حرام دی، ډیر مال دی لیکن دی حرام، نو هغه طرف ته تجاوز نه کې. که تجاوز کې دا د حد نه پورې وتل او سرکشي ده، او الله جل شانه دا نه برداشت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه حدود کې بدن نه پاتې کېږي. بیا حقوق او آداب،
معاشرت، اخلاقیات، دا هر څه په انسان کې الله جل شانه دوه قسمه قوا پیدا کړي دي او دا غیدونه به مختلف شاخونه دي. یو د قوت شهوانیه و یو د قوت غضبیه وي. دا غضب او غصه هم په اعتدال کې ساتل پکار دي او دا شهوت هم په اعتدال کې ساتل پکار دي. کدی دواړو کې افراط او تفریط راشي د دین به رضایل پیدا کی او دا دواړه چې حد اعتدال کې وي دین خپل اخلاق پیدا کی او ټول تصوف کې بحث پدې سره کیږي بس چې د انسان دغه اخلاق دغه صفات په اعتدال کې وي، پدې کې طغیان او سرکشي نه وي. چې کله په قوت غضبیه کې افراط رالو افراط نه بیا داغه نتیجه دی چې معمولی خبره سره سړی وجني او چې کله پاغه کې تفرید رالو نه بیا به یو کافر د الله د دشمن د مشرک په وګ باندې لاس چولی هغه خپل یار جوړ کړي. یو طرف ته افراط ته بل طرف ته تفرید، د یو نه بے غیرتی جوړیږي او د بل نه چې کوم دیونو ظلم جوړیږي. قوت غضبیه کې چې افراط او تفرید رالو حد اعتدال لا مطلوب دی. پشاوت کې چې افراط او تفرید رالو دین رضایل پیدا کی او باقی کې چې اعتدال وی نو دا سم لار د دین اسلام هم دغه. بهر حال الله جل شانه په دې یو آیت کې فرمایي لا تطغوا، دا الله د حدود نه به تجاوز نه کوي. بس کوم حدود چې تاسو بیان کړی تا او اشهد والله اله الا الله وان محمد رسول الله، دا الله جل شانه په یووالي دغه په وجود او وحدانیت باندې ستا ایمان شو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت او داغی نبوت او رسالت منی، باس هغه حد چې کوم غي بیان کړی دی په هغه باندې بوسو. پدې کې نجات ته، پدې کې فلاح ته، پدې کې عزت ته، پدې کې دنیا د آخرت ټول نعمتونه دي او دا انسانیت ته او دغه فطرت ته. او انسان چې په کوم فطرت باندې پیدا دی، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هغه فطری لار پدې کې دا سړی په باندې حسین او جمیل ښکاری چې کله په دې حد کې د قائم ویدن حدود او چې کله حد نه تجاوز وکي بیا د زناورو نه بدتر شي. کوم خلق چې غي لباس وغورځولو د خپل شاوت پرستی په بنیاد باندې هغه د حیواناتو نه بدتر شي. د کافرو په ملک کې چې په سړک باندې بربند روان نه دنیا خلق تماشای د شادوګین او د بیزوګین بد ښکاری. دا د انسان عزت په هغه کې ده چې کوم الله جل شانه داغه لپاره حد بیان کړي او د پاغه حد کې دن نه. نړمبي آیت کې الله پاک دا فرمایي. دویم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، یو خو په خپل حد نه تجاوز مکوئ. بل د دویم آیت کې الله پاک فرمایي چې کوم خلق ظالم دي، کافر دي، مشرک دي، دا غي طرف ته پتا سو کې ذره برابر جھکاو میلان هغه طرف ته مایل کېدل، هغه ته مخ اړول دانا. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، رکون ویل کېږي چې سړی داسې معمولی غونه یو طرف ته ټیټ شي. یو خدا دا چې دا غي په شان حیات اختیار کړي، دا غي غونه عقیده اختیار کړي، دا غي غونه سړی شي، او یو دا چې هغه طرف ته پکې میلان پیدا شي، په دې ځړه کې میلان پیدا شي، په ظاهر کې میلان پیدا شي. نو الله جل شانو دا غي په شان کېدل خو لاسه کې چې هغه طرف ته میلان نه الله پاک مل فرمایي. يهود او نصارا هغه طرف ته پتا سو کې میلان او جوکاو رانه شي، کافر او مشرک او هندوان مشرکین بت پرست پاغی کې زره میلان، ځکه چې دلته ظلمو لفظ راغلی دی، په ظلمو کې هر کافر او مشرک داخل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو ځل صحابه ته پوښتنه وکړه یا رسول الله ایونا لم یظلم، که په ظلم باندې الله پاک سړی نیسی نو په مونږ کې څوک داسې دي چې هغه سنه ظلم نه دی کړی، مونږ خو هر یو سنه ظلم کړی. ظلم وایي دي چې سړی هغه کارو کې چې هغه د کولو نه، وضع الشیء فی غیر المحل فهو ظلم، بے ځای یو کار کول، بے ځای خبره کول، بے ځای عمل کول، بے ځای شی کې خل ظلم دی. نو ذرا لږ ظلم خو په هر چا کې شته. نو دا الله رسول فرمایل چې دینه مراد غلوی ظلم دی او غټ ظلم څه دی. په تاسو د لقمان صاحب قول ته خیال نه دی کړی، قران کریم کې الله جل شانه داغه د قول نه حکایت کوي، فرمایي ولا ترکنا ان الشرك لظلم عظیم یا بنی لا تشرک بالله. لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته نصیحت کوي، اے بچے لا تشرک بالله، دا الله سره شریک مگر زو، ان الشرك لظلم عظیم، ځکه چې دا شرک لا لوی ظلم دی.
نو شرک ته ظلم عظیم وي. نو اصل ظالمان په دنیا کې هغه خلق دي چې د الله جل شانه د لارې او د دین اسلام نه بغاوت کوي. ځکه چې کوم فساد او بګاړ په ځمکه او اسمانونو کې او د الله په کون او تکوین کې د دې په وجه راځي، داسې په بل یو څیز سره نه. سمندرونو کې طغیاني او بګاړ راځي، په بارانونو کې راځي، د نور په رڼا کې راځي، د میوو په پخلی کې او فصلونو کې راځي. په هر یو سیس کې فساد او بګاړ د هغې بنیادي سبب هغه د انسان کفر او ظلم او شرک دی. هغه لار اختیارول چې د الله جل شانه بغاوت وي په هغې کې، د الله دین پرېښول بل طرف ته تلل. نو الله جل شانه په دې آیت کې فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تاسو رکون مه کوئ، مایله کېږئ ما هغه کسانو طرف ته چې څوک ظالمان دي، کافرو طرف ته په تاسو کې معمولی جوکاو را نشي. هغه جوکاو څه شی دی؟ دا رکون به په څه سره وي؟ علماء کرام، صحابه کرام، تابعین، دا غي مختلف اقوال دي دې سلسله کې. یو رکون په دې لحاظ سره دی چې دا غي سره موالات اختیار شي، موالات، دوستی، دا غي سره دوستی جوړه کړي. يهودي دی، ملک دی یا فرد دی، دا غي سره دوستی جوړه کړي. دا خبره ځکه کوم چې اوس ما په لاره باندې راتلم، ملګرو راته وویل زه خو دا موبایل ساتم نه ځان سره. په سویډن کې د کتاب الله د قرآن کریم هتک او د هغې بې حرمتي بیا یې کړي ده او سرکاري سطح باندې شوي، او مسلمانان ټیک ته د هغې متعلق بعضې خو خبره نه کوي، بعضې حکمرانان به خبره وکړي، دا هم غټه خبره ده چې څه ووایي د هغې خلاف. عوام مسلمانان کوي، احتجاج کوي، مظاهرې کوي، لیکن زمونږ ملکی سطح باندې حکمرانانو ته خبره پکار ده د هغې په خبره کې چې کوم اثر دی هغه د عامي سړي په خبره کې نه، دا خبرې هم پکار دي. لیکن دې سره زه دا عرض کوم چې په مونږ کې که چېرې هغې طرف ته رکون او میلان او جوکاو وي د هغې سره، نو زمونږ خبره بیا اثر نه لري. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تمہیں اکیلے چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا. تاسو کار جوړونکي او کارساز او دوست به د الله نه علاوه بل څوک ولی نه. او فتمسکم النار، که تاسو کې رکون وي، جوکاو وي د کافرو طرف ته، نو بیا به تاسو اور ته ځئ، هغه ځای به ستاسو مې چې کوم د هغې دی الله دې مونږ وساتي. او دې طرف ته جوکاو، میلان، رکون، د هغې اړخ اختیارول، دا څنګه دی تاسو ته ما ووي، یو د هغې سره موالات، دوستی ساتل د کافر سره. د کافر سره موالات نن سبا مسلمانان ملکی سطح باندې اختیاروي. چا د امریکې په لاس کې لاس ورکړي، چا د یورپ په لاس کې لاس ورکړي، د دوستی ده. او دوستی د کافرو سره حرام ده. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي که چېرې تاسو د هغې سره دوستی خیار کړئ نو تاسو هم د هغې په شان شئ. ذکر چې ان المحب لمن يحب يطيع، جس سے جو محبت کرتا ہے پھر وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. چې کوم سړی چا سره مینه چا سره تعلق بیا د هغې اطاعت هم کوي. نو رکون یو دا. دویم چې کوم دی نو موالات په ځای مصاحبت، موالات دوستی خو دې نشته، خو یو مجلس کې د هغه سره کښېنې، راشه د هغه سره. زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې علاقه کې یو ورور ما ته ووایي چې زمونږ په ځای کې دا ترتیب چې عیسایان رال هغوی وي موږ دلته خپل پروګرام کول غواړو، د کرسمس د اختر خوشحالي مناول غواړو. مسلمان افسر هغه ته ځای ورکوي چې بالکل راځه. بیا کیک هم په مسلمان باندې کټ کو، بیا دعام په مسلمان د مسلمان باندې مکو. هغه عیسائی پادری دعا کوي مسلمان په آمین وي، او غواړي په هغې کې دعا کې د چا نه؟ خداوند یسوع مسیح، یعنی الله جل شانه پرېږده او د عیسی علیه السلام نه غوښتنه. نو دا خو صفا کفر دی، صفا د الله سره شریک ګرځول دي. ته په هغه مجلس کې ناست نو دا مصاحبت، دا رکون دی د ظالمانو سره. موالات د هغوی سره وي او هغوی سره مصاحبت وي، په مجالسو کې د هغوی سره ناست وي. یو هغه ځای چې هغه ته اسلام په تایید کې د هغوی سره دی، مذاکرات کې هغوی ته د خپل مذهب دعوت ورکوي. یو هغه چې هغوی د په ځان باندې برکړي دي، په هغه مجالسو کې د هغوی سره ناستې کوي. دا نه. دریم شی تعظیم او تکریم د هغوی کول، د هغوی تعظیم او تکریم کول.
هغه ته ټیټ پاس کېدل. نن سبا کافر یهودي پیرنګي د یو غټ ملک بادشاه وزیر اعظم او صدر چې راشي د مسلمانانو ملکونو ته ټیټي دا بادشاه دا غي تعظیم او تکریم کو الله حرام دي او دا رکون کې راځي. سلورم دا غي پشان ځان جوړول چې څنګه غي کوي دا غي تشبوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو من، او تشبوه بالکفار هغه په مختلفو سيزونو کې دا غي غونې شکل جوړول، دا غي غونې لباس جوړول، دا غي په شان ناس ته ولاړ کول، دا غي په شان تقریبات کول، دا غي په شان خادیان او خوشالیان کول، دا غي غونې شکل صورت جوړول، دا ټول په دې کې راځي، تشبوه کې راځي. تاسو وګورئ کوم فیشن نن سبا نه دی چې هغه په یهود او نصارا او په کافرو کې دی او د مسلمانانو معاشري ته هغه نه دی راغلی او زموږ نوجوان نسل په هغې باندې عمل نه کړي. زه تاسو ته یو مثال درکوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي، ابو داود کې حدیث ته عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما راوي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو ماشوم ولیدو چې داغه د سر وخته بعضی حلق او بعضی وو. ماشوم رالو داغه د سر وخته بعضی حلق شي او مخلوق الراس، یعنی پچاړه باندې صفا او بعضی سر باندې وخته وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا سم کوي یا پورا صفا کوي او یا پورا کلوي. ابو داود شریف کې حدیث ته علماء کرام کتهش نن سبا زمون په نای خانو باندې په سقاو باندې چې کوم ځای کې نایان ناس ته کوي او سرونه خلکو تخریال ته وګوري، بهر باقاعده پوسټ دغه لګیدلې چارت لګیدلې باغې کې 10 قسمه 12 قسمه زیات یا کم د وختو اقسام سټایلونه دا لګیدلې کدا سي جوړول غواړي کدا سي جوړول غواړي او ټول په همدغه طرز دي چې باغې کې بعضی سه حلق ته بعضی کې وخت دي او دومره بدنما او بد شکل ښکاری هغه سیرا، لیکن چون کې دا فیشن دی دا هغه طرف نه راغلی دی، هغه اختیاري هغه ته غاړه یې خېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث ته نهان القضا، د قضا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا. تاسو کو یا رسول الله قضا څه شی دی؟ ودا دا چې نور وخت وای او یو ځای کې وخت پرې دی. همدغه ترتیب دی نن سبا پګیره کې مختلف قسم سټایلونه جوړي. ابدل ماته چا خبر او کوي او چرسی دی، هغه چرسی وی نای خانی ته لاړو او پاغه نای خانه کې کوم نه یو سړی په کرسي ناشته او نایو ته ګیره جوړي او هغه ته چې داسې پکې خراب ورکا داسې ورکا مختلف قسم هغه چرسی او نشي او هغه ته غوسه شو وته وی چې ګوره خو زم خریم خدا نه خري وسره نه کوم نه تم خبرې وکي هغه کستم خبرې وکي. بیا مولا صاحب وای ماته وی چې په دې باندې بیان وکړه. پاغه کې دومره غیرت وو ځکه چې یو ګیره خریل دی او یو د ګیری سره به حرمتی کول دي. دا د ګیری به حرمتی کې داخله چې پاغه کې ته مختلف لارې مختلف سټایلونه جوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم درې قسمه وخت سره ساتلی دي: وفرا، لما، جمعه او سلورم حلق. او هغه طریقې چې په کوم اغیارو کې دي په نورو قومونو کې دي مشرکینو کې د هندستان هندوان اوسم او مخ کې به امداسي کول چې ستور سر به کټا کو پمنس کې به یو چوټه کپرې خو هغه به د هندوانو نه خوا. اوس هغه نه خانه ټوله په مسلمانانو کې را لې په نوجوان نسل کې را لې. نو تاسو ماته وایي چې دغه پیداوار چې کله لویږي په دې معاشره کې زمونږ نایبین جوړیږي دا غي دا حالت وي دا الله جل شانو مدد براسي. په دې کور کې مشر دی د دې بچی پلار دی، هغه مور او پلار او د پخپل وي په اخترونو کې مونږ ته پته لګي چې نایانو په دې دکانونو باندې څومره رشي په انتظار باندې د الکان ولاړی چې ما ته داسې وخت جوړ. مور او پلار په خبر دي، بعضې د مور او پلار د طرف نه امر دی چې داسې وته وګنا اختر دی او کله هغه الکان په خپل باندې داسې کوي. نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت پورې داسې خندا د اسلامی معاشره کې کیږي نو کافر به په سر کې کوي. دا غي بایکاټ کته کول غواړي او دا غي خلاف आवाज پورته کول غواړي، پاغي باندې سره چول غواړي، خپل ځان کې غیرت پیدا کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع. ها زمون په علاقو کې په محلو کې بیوټي پارلر په انګلیش ټکي د ځخه نور نه پويګم خو هغه ځای چې پاغي کې مختلف قسم فیشن نه کوي د وختو سره د هر یو سیس
رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې او قران کریم کې من راغلی. قران کریم کې الله پاک د شیطان په باره کې فرمایي چې کله شیطان راندې درگاه کو د خپل در نه وېستو ذلیل او رسوا شو، نو شیطان یو څو خبرې کړي ویغه الله پاک قران پاک کې نقل کړي او دې کې د الله حکمت ته چې شیطان پرېخې دی. د انسان ترقی په دې کې چې شیطان ویو دی د شیطان اونمني بلکې د الله او د الله د رسول مني کنینو فرښتې خوشته چې غي د شیطان څخه نشي ویل. نو شیطان سوې ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، میں ان لوگوں کو حکم دوں گا تیرے بندوں کو فليغيرن خلق اللہ، تو یہ اللہ کی تخلیق میں تغییر لائیں گے. نو دی به الله جل شانو په تخلیق کې تغییر او تبدیلی راولي. هغه تبدیلی څه ده؟ بیا قرآن کریم اجمال بیان کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته هغه کې د هغې تغییر او تبدیلی تذکره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات ای المغیرات خلق الله. دا الله جل شانه لعنت ته په هغه خزو باندې او دا الله د رسولم لعنت ته په هغه خزو باندې په هغه کسانو باندې په هغه خلقو باندې چې متشمسات هغه خالونه وي، خال وهون کی ماهر زنانا چې هغه پاغه کې ناشته یو بل هغه چې په خپل بدن کې خالونه وهي. نن سبا دا په مختلفو قسمونو سره کې سړیم کوي او خزم کوي. او سړی چې کوم دی نو هغه په دې لاسو باندې په دې املا باندې په پتونانو باندې په مټو باندې په لیچو باندې مختلف څیزونه جوړي. تاسو ته پته ای سو ګلان جوړي او بعضی ځایونو کې ماران چا پکې په دې بارانو ملکونو کې د شیطان تصویر په شاته جوړ کې په دې املا باندې پورا. او نن سبا مسلمانان لکانو ماغه سي کوي. نو په ګناه کې ګناه در ګناه په یو ګناه کې بلا بیا په بل کې بلا په ګناه کې دنه ګناه دړم به خو دغه وشم الواشمات والمستوشمات دغه خالونه وهل دا حرام دي. کدا د ګل خالوي او که اسی خالوي بیا پاغه کې نوم لیکل دا پاغه کې داخل دي، ګل جوړول دا پاغه کې داخل دي، صرف یو ټاکۍ لګول دا پاغه کې داخل دي. په خوا به استنه پکې ورننه استه په سرمن کې پاغه کې به نیل واچولو. او نن سبا ماشینان دی په بجلی باندې پاغه باندې کوي. بیا پاغه کې د جاندار تصویر جوړول دا د ګناه کې ګناه ده، یو حرام او بل پکې حرام راغلی. او کوم سړی چې دا کار د ځان سره کې ګولې جوړ کړي دی، که هر یو شی که تصویر جوړ کړي د مار د لړم د تاوس د هر یو سیس د ورځې او د شپې په حرامو کې 24 غنټې مسلسل مبتلا دی. کدی وخت او کو دی کشپه دا او ورځ دا که په جمعات کې او که په حجره کې او بازار کې دی، کدی معاملات کې یو کنه که په موز ولاړ دی او کداغه څه چا سره خبرې کوي، هر حال کې په دې حرامو کې مبتلا دی. ځکه چې دا کار کړي د بدن کې غشته. لعن الله الواشمات والمستوشمات، الله جل شانه لعنت ته په هغه خزو باندې چې په دې فن کې ماهر دي دا خالونه وਹੀ خلقو ته، والمستوشمات او هغه سړی او هغه زنانا چې په خپل بدن کې دا وਹੀ. خدویم النامسات والمتنمسات، هغه زنانا هغه لکانم پکې داخل دي چې کوم د بدن وختو وباسي د څه لپاره؟ المتفلجات للحسن، د حسن لپاره، خایست لپاره، د روزو نه وختو وباسي چې د روزي نری شي او دا داسې شي لکه د توري بشان نری. نو د روزو د وختو حکمدار چې دې ته بس نه وي. د بدن کې ستا په بدن کې بعضې وخته داسې دي چې د هغې لرې کول په یو محدود متعین وخت کې هغه ضروري دي، واجب دي. لکه د نوم نښکته وخته لرې کول په 40 ورځو کې دننه دا واجب دي. د ترخونو وخته لرې کول په 40 ورځو کې دننه دا واجب دي. او که د چا ډزر لویږي نو زر دی لرې کوي. نوکونه د ګوتو د خپو پرې کول دا چې لوی نشي دا واجب دي. بعضې خلک دغه نوکونه د حسن دپاره هغه اوږده پرېږدي. په دې کې حسن لومبی خو په ذهن کې دا نه راځي چې دې کې به لا څه حسن. دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د لارې هتک او دغه کېږي، توهین کېږي. نو دا په
یو وخته هغه دي چې د هغې لرې کول مباح دي، د سر وخته ته لرې کې او که پرېږدې مباح دي. لیکن چې پرېږدې په هغه طریقه وې پرېږدې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ته، هغې نه به ځان ساتي چې کوم نه یې منع فرمایي، لکه تاسو ته ما عرض وکړو. او بعضې وخته داسې دي چې هغه به نه لرې کې، بیا په هغې کې بعضې حرام دي او بعضې مکروه دي. نو د روزو وخته د حسن دپاره په هغې کې بعضې وخته ایستل لا حرام دي، او د پنډۍ وخته مثلا پرې کول لا مکروه دي، د خېټې وخته پرې کول لا مکروه دي، دا غیر ضروري دي. بعضې مکروه دي، بعضې مباح دي، بعضې ضروري دي لرې کول او بعضې حرام دي. نو نامسات هغه ښځې هغه زنانه چې بله زنانه ورته کیني او د هغې د روزو سره دا کار کوي. نن سبا د واده په موقع باندې ما واورېدل د بعضې ملګرو نه چې یو بیوټي پارلر ته چې کله لاړه شي جینۍ ښایستکۍ ناوي، نو د هغې سره دغه کسب کوي. نو بعضې بیوټي پارلرو کې د هغې فیس چې کوم دی نو 1,20,000 روپۍ د یوې شپې دپاره دا فیس. په هغې کې به نور سرخي پوډر لګي، خو دا کارونه چې پکې کوي دا حرامو کې مبتلا کوي. دا پیسې په دې باندې تبذیر. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. مبذرین بې ځایه خرڅ کوونکي دا د شیطان رونه دي، او شیطان چې کوم دی نو هغه د الله ناشکره دی، نافرمانه دی، دی د خدای په نافرمانۍ کې مبتلا دی. اوس چې دی د خپل دین دپاره اواز پورته کوي نو اواز به د څوک اوري؟ د الله نصرت به د سره څنګه راځي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله النامسات والمتنمسات. او دغه رنګې هغه زنانه چې هغوی په غاښونو کې خلا پیدا کول غواړي د حسن دپاره، پخوا به یې داسې کول چې د غاښونو منځ کې به یې پکې فاصله پیدا کړه. یو خو بیماری ده، عذر دی، مثلا غاښ په غاښ د پاسه سواری دي، خوراک نشي کولی، تکلیف دی ورته، نو هغه پر تار باندې بیل بیل کړي چې خوراک آسان کولی شي، جامه یې مضبوطه شي. یو دا ده چې د حسن دپاره دا وحي لکه والی کېدل و. نو دا ټول تغییر لخلق الله دی، دا الله جل شأنه تغییر. یو ځل عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا حدیث بیان چې خال وهون کی زنانه او چې څوک په خپل بدن کې خالونه وهي هغه باندې د الله رسول او الله لعنت ویلی دی. یو زنانه ورته راغله، د هغې کنیت ام یعقوب، هغه ورته راغله عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او فقیه صحابي دی. عبدالله ابن مسعود ته زنانه وایي چې ما اورېدلی دي چې ته په دې ښځو باندې په دې زنانو باندې تا لعنت استولی دی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایي چې زه به ولې په هغه ښځو لعنت نه لیږم چې الله او د الله رسول پې لعنت استولی. نو هغه زنانه وایي چې الله او د الله رسول په باندې کوم ځای کې لعنت استولی دی؟ ما خو قرآن پاک د سر نه تر اخره پورې ټول لولم، په هغې کې خو چېرته دا نشته. هغه زنانه قرآن پاک وی او د هغه وخت زنانه په قرآن پاک پوهېدې. هغې بې دا سوال وکړو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمایل لو قرأتیه لوجدتیه. تسا قرآن سم لسته نه دی، که تا لسته وی نو تا پکې د آیت مونته وی، تا قرآن سم نسته نه دی. نو هغه زنانه وایي چې ما خو لسته دی، ورته وایي چې تا پکې د آیت لسته دی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې تاسو ته څه درکوي او څه درته وایي نو هغه اخلئ، په هغې باندې منګولې کلکې لګوئ. وما نهاکم عنه، اور جس چیز سے پیغمبر تمہیں روکے تو اس سے باز آ جاؤ. چې کوم چیز نه تاسو منې کوي نو د هغې نه منع شئ. دا پکې شته؟ وی او دا خو پکې شته. وی د الله رسول فرمایي چې لعن الله الواشمات والمستوشمات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په خپله اورېدلي دي، هغه فرمایي چې په دې ښځو باندې لعنت. دویم اعتراض هغه زنانه وکړو، ډېره هوښیاره وه، چې ستا کور والا خو یې هم کوي دا خالونه، هغې به اورېدلي وو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي چې نه، ته یې وګوره لاړه شه. هغه زنانه دی کره لاړه، چې ویې کتل نو د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ښځې هغه نو کړي. نو ورته وایي چې ما رأیت، ما خو پکې ونه لیدل
ما ته دا خبر غلط را رسیدلی و. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمایل که چېرې تا په دې کې دا شی لیدلی وی نو دا ما سره نه شو پاتې کېدی، ما پخوا رخصت کړي. غیرتي خلکو صحابه کرام یعنی دا د الله د رسول نافرمانی او پکې ما به دا په کور کې ځان سره څنګه ساتل، دا ما پرېښي وه. نن سبا په دې باندې ښځو ته طلاق ورکول کېږي چې ستا اولاد نه کېږي. په نورو خبرو باندې د دنیا په قصو باندې ښځو ته طلاق ورکول کېږي، لیکن بالمازه او هغه چې د دین خلاف ورزي کوي سراسر او ښکارا هغه خبره باندې څه نشته. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې الله جل شأنه فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تاسو کې هغه طرف ته میلان دیم نوي، هغه طرف ته مایل کېږئ نه چې کوم یهود دي، نصارا دي، کافر دي، مشرک دي. که چېرې تاسو داسې وکړل فتمسکم النار، بیا به تاسو اور کې اچولی کېږئ. او میلان موالات سره دی، مصاحبت سره دی، او تعظیم او تکریم سره دی، او د هغې تشبه سره دی چې د هغې مشابهت سړی اختیار کړي. په هر یو څیز کې مشابهت، په لباس او پوشاک کې مشابهت، په کړو وړو کې مشابهت. دا لباس هر قسم فیشن چې د هغه طرف نه راشي دلته کې هغه رایج شي. د مسلمانانو دروند لباس، د مسلمانانو د زنانو د نارینهو. نن سبا چې کله یو ځل زه د ښار په یو سړک باندې تېرېدم، مخامخ په بورډ باندې یو تصویر و د یو سړي، هغه پتلون اچولی و، د پتلون دا ګوډه چې یې ونه دا شلیدلې وه، په دې کې یو څو تارونه پاتې او نور تارونه نو. له ما سره چې کوم ملګري و ما هغې ته ویې وګوره د دې غریب تصویر ایستی دی او تصویر یې داسې ایستی دی چې هلکه دا پتلون خو به یې سم اچولی و. نو هغه خاندي ما ته وایي چې دا وایي د دې څیز دپاره یې دا تصویر ورکړی دی. مې د څه شي دپاره وایي نن سبا دا فیشن دی چې دا پتلون کې دا بعضې ځای تارونه وځي. نو دا فیشن د مسلمانانو ملک ته راننوت، دا د اغیارو نه کوم یو څیز چې په هغې کې وي هغه خوښول. دا د هغې سره د محبت اظهار دی، د هغې سره د محبت اظهار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو واقع وشو او د هغې د وجې نه هغه کس چې کوم دی نو د دین اسلام نه برګشته شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضې صحابه و، نارینه و، زنانه و حبشې ته هجرت وکړو. په هغې کې بعضې جوړه ملاړل، ښځه خاوند. یو په هغې کې عبیدالله ابن جحش او یو د هغه بیبي د ام حبیبه رضی الله عنها. دا ام حبیبه رضی الله عنها رستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي و ام المؤمنین ده، د مسلمانانو مور بیبي. او دا پرشته کې د ابو سفیان صاحب لور ده، او ابو سفیان مخکې مسلمان نو، بیا رستو مسلمان شو. په دغه ورځو کې ابو سفیان مسلمان نو، د دې خاوند او دا دواړه مسلمانان شول. عبیدالله ابن جحش دا عبدالله ابن جحش د حبشې ته لاړو، هلته چرته روان دی. نو هغه زمانه کې په حبشه کې چې کوم مذهب و عیسائی مذهب و، شراب خرڅېدلم ښکاره او څکلې کېدلم. نو د شرابو سره رستو محبت پیدا شو. دی بیا رستو مو چې کله شراب حرام شول او د وی چیرې دا شراب خو ډېر خوند ورکوي او د دې عیسایانو دا مذهب ډېر ښه دی چې په دې کې شراب حلال. بس دې ټکي سره دی ګمراه شو. هغه ځای کې بیا مړ شو او په دې حالت کې لاړو چې د ګمراهۍ په حالت کې لاړو، ارتداد اختیار کو. او د ام حبیبه رضی الله عنها نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو. هغه په حبشه کې وه، هلته یې نکاح وتړلی شوه. او مهر د حبشې بادشاه نجاشي چې هغه مسلمان شو هغه مقرر کړی و، او هدیه کې ورسره سامان هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راواستلو، مدینې منورې ته یې دا رخصت. نو کله چې د کافرو یو څیز د هغې افعال خوښول چې دا کار زما خوښ دی، دا زما خوښ دی، دا زما خوښ. نن سبا تاسو وګورئ د مسلمانانو معاملات چې کوم مسلمان ته الله جل شأنه سرمایه ورکړي ده، د سرمایه په بینک کې پرته ده او زمونږ په بینکونو کې سودی نظام دی
او د سودی نظام متبادل نظام علما او خول د حکومت ته ورکړي دی، په دې باندې خه کافی زور مچولې چې تاسو دا نافذول شي، په دې کې خیر دی. لیکن حکومتونو حکمرانانو د اغیارو په لاس کې لاس ورکړي دي، هغه نظام نه پریږدي. نو سودی نظام قرآن کریم کې الله پاک د هغې حرمت بیانوي. د کوم قرآن عظیم چې دا خلق دا کافر به حرمتی کوي، ته عملی لحاظ سره باغې باندې عمل نه کوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ جل شانہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. او دا غي متبادل نظام ته وخول شي چې داسې کو داسې کو داسې کو داسې کو. علماء په دې باندې پوره تحقیق کړي دي، کار کړي دي، ټول نقشې ور کړي. لیکن موږ دا غي نظام نشو رسته، دا غي سره دا غي په لاس کې ملاس ور کړي، دغه څه غي سره تعلق پاتې کیږي. بیا موږ یوازې سکو کله چې انسان دومره بے توکل شي چې دا الله جل شانہ دومره حد کې توکل وړي چې بیا موږ سکو ہمارا بنے گا کیا. اگر ان لوگوں سے ہم ہٹ گئے اور ان سے ہمارا تعلق نہیں رہا اور ہمارے مراسم ان سے وابستہ نہیں ہوئے تو پھر دنیا میں جئیں گے کیسے؟ یا وہ دنیا کی ژوند څنګه تیرو؟ الله جل شانہ باندې ایمان چرته لاړو. حضرت عیسی علیہ السلام حواریین یو ځل په سین په غاړه باندې ولاړو. عیسی علیہ السلام په سین د پاسه را روان دی، په سین د پاسه داسې را روان دی لکه سړی چې په ځمکه باندې رواني. سین ډوبولو نه په سین د پاسه په اوبو د پاسه خبې کې خو را روان. عیسی علیہ السلام د الله پیغمبرو. حواریین چې کله رالو وسخه د عیسی مرګرو څخه حواریین چې ونه د عیسی علیہ السلام د پاره داسې یو لکه زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره صحابه کرام خاص مرګري وو. عیسی علیہ السلام ته حواریین وایي چې سید ته په دې سین باندې را روان وي داسې دا څنګه؟ هغه ورته وایي چې بالایمان والتقوا، په ایمان او تقوا سره زه په دې سین باندې داسې راتلم. یعنی دا د ایمان او د تقوا برکات. حواریین ورته وایي چې ایمان او تقوا خو په مونږ کې مشته سه، وایي بس راځئ چې ورځو. عیسی علیہ السلام حواریین ځان سره کړل، هر څومره چې په اوبو د پاسه روان شو، عیسی علیہ السلام په بیا د پاسه روان دی، دی هم روان دي چې څنګه عیسی علیہ السلام روان دی. ناڅاپه مخامخ نه یو چپر رااله، چې چپر رااله نو دی په اوبو کې ډوب شول. عیسی علیہ السلام راوویستل غاړې ته. عیسی علیہ السلام ته تپوس وکړو چې دا ولې؟ وایي صاحب موږ دې چپې نه ویریدو، وایي دغه ځای کې کار خطا کړو. ځکه چې اصل کې په دې ایمان باندې ما او تا مکلف نه یو، لیکن د ایمان برکات دي. د ایمان برکات دي، په ایمان کې کمی او زیاتې راځي. او چې کله ایمان داسې شي چې بالکل د الله جل شان نظر واوړي، هغه بیا کفر دی. هغې نه بیا اخوا ایمان شته دی نه. چې کله اعتماد په یو کافر باندې یو به انسان هم نه، په یو کافر باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه. یو جنگ ته لاړو، دی به اکثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اسلام راړو د به امیر حرب مقررولو د جنگ د دستې سه په سالار یو طرف ته واستولو. نو دا کسرا د لخر سره جنگو، چې څنګه لاړو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه قتل یو کس کوم دی نو هغه د دشمن د طرف نه مذاکراتو لپاره وسر راغلی خبر وته. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه سره چې خبرې اترې کوي، هغه په لاس کې یو بوتل نیولې دی، شیشه ده. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ته تپوس کو چې دا څه شی دی؟ وایي صاحب دا سم قاتل لمهلک، دا څه زهر دی چې څنګه په خوله کې هغه سات سړی مړي بیا. وایي دا دې څه دپاره راوړي؟ وایي دا مې دې دپاره راوړي چې کله ما ته خطره شي نو زه به بیا چې پوهېږم چې تاسو زمانه زمونږ خپلو مفادو خبرې زمانه راوباسئ، او زه پوهېږم چې زه اوس دغه کېږم او تاسو ټول پټ رازونه په ما باندې ښکاره کوئ، نو زه به دا اوس کم، زه به مړ شم، ختم بشم. او خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته وفرمایل چې دا ما ته راکړه. شیشه یې واغېسته، ویې بسم الله الرحمن الرحیم. هغه یې وڅکل، هېڅ اثر هم پرې ونه شو. دا د هر چا سره نه کېږي، دا د ایمان برکات دي. په دې باندې اگر که هر یو انسان مکلف نه دی، لیکن ایمان کې فرق شته. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې یو آخري درجه د ایمان هغه دا
چې ته ټول له کافرو په جولۍ کې ځان پرې باسي، دا غي هر یو شی ته اختیار کو او دا الله جل شانه نو ستا توکل هم وړي. ته وې کچره دین مال سره وستل نه بیا به زما سکی. نو عرض می دا کولو چې الله جل شانه د لباس او پوشاک تشبو دا غي پشان معاملات هر یو شی دا غي نه من فرمایلی دا رکون کې راځي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله جل شانه فرمایي کچره تاسو داسې وکل تاسو غي طرف ته مایل شوي په دې یو درجه کې هم د کافرو طرف ته اعلان اختیار کو نو بیا به تاسو اور ته ځئ زیم اور دی. او وما لكم من دون الله من اولیاء، دا الله نه علاوه تاسو د دې اور نه بچ کول هم نشي، ځکه چې الله جل شانه داغه د قهر نه داغه د عذاب نه صرف او صرف هغه بچ کولی شي چې داغه په جولۍ کې سر کې دی او د الله جل شانه اطاعت او داغه فرمان برداری کې داغه نه علاوه بل څوک نشي بچ کولی. او ثم لا تنصرون، بیا بستاسو مدد هم نکېږي، یعنی ستاسو نصرت به نکېږي. مسلمان وایي چې زمونږ مدد ول نه کېږي، د هغې وجوهات دا دي چې په مونږ کې د هغې سره د هغې په شان کړه وړه، د هغې په شان تشبو، د هغې غونې معاملات، د هغې په شان فیشن، هغه څیزونه په مونږ کې شته د الله جل شانه مدد به کېږي نو څنګه به کېږي. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې یو طرف ته دا چې د دې خلکو سره چې څومره د هغې د دباولو سړی کولی شي حکمرانانو ته پکار دي چې په هغې باندې زور واچي او ټول یو ډله شي دې سلسله کې. دویم دا ده چې مسلمانان د غیارو د دې تشبو نه ځان راوباسي، معاملاتو کې هم، په افعالو کې هم، په صورتي تشابو کې هم، مصاحبت کې هم، او د هغې سره په موالات او دوستۍ کې هم چې کله دا شی وي نو د الله جل شانه نصرت او مدد نه راځي. الله جل شانه دې مونږ د خپل دین قدر زمونږ په زړونو کې واچوي او الله جل شانه د دین اسلام عظمت د هر مسلمان په زړه کې پرې باسي. الله